سلامونه او احترامات ګرانو مینوالو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. مینوالو، نن زه د سوات یو تجارتي بازار منګوره کې موجود یم او دلته کې ډېر زیات ضعیف او سپینګیري مشران ډېر سخت سخت کارونه کوي. راځئ چې دوی سره یو څو خبرې وکړو. ماماجي د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه د منګوره کې به ډېر وم، بیا چارباغ ته لاړم، اوس چارباغ کې اوسېږم. اوس چارباغ کې اوسېږي. د چارباغ نه چې کله دلته کې مزدورۍ له راشي، مزدورۍ څنګه وي؟ مزدوري څه ګزارې والا وایي، دوکاندار سره ټیکه ده که نه د خلکو لاس ته ګوري؟ هر دوکاندار سره یم، ډېر زیات منډغۍ نه، بیا منډغۍ نه دوکاندار سره. د ورځې څو روپۍ درته پاتې کېږي؟ دغه 2-3 سوه، 2.5 سوه. بچي دي څو دي؟ بچي 2. هغوی مزدوري کوي؟ مزدوري پکې څوک شته؟ نه، یو جنۍ ده، یو هلک دی. هغه هلک ټیک نه دی. هلک څومره دی؟ عمر یې څومره دی؟ هلک عمر پوره دی، خو جو سره دماغ پوره ټیک نه. مزدوري نه کوي؟ نه. ابۍ ژوندی ده؟ مور یې ژوندی ده. او هلک له یې واده کړی؟ نه دی کړی. او هغه لورکۍ چې کومه هغه د واده ده؟ هغه واده شوې ده. واده شوې ده. اوس تا صاحب یو بچی دی، یو بوډا بوډۍ؟ او یو بوډا بوډۍ. او هغه ته مزدورۍ له رالیږي، مزدوري نه کوي؟ نه، هغه وایي نه کوم، وایي زه ټیک نه یم. وایي څه وجه ده؟ څه چرس مرس نشه؟ څو دې ځای کې اوس کار روزګاري کوو، څه کور ته به یې څه نه راوړلو. او خلک درته په مینه باندې وایي چې راشه بابا زموږ دا سودا ویسته؟ دا چې د هغو خپله دغه ده چې تعلقه ده، که ووایي چې یاره دی د وړو والا دی، جومات ته وغورځئ، که وایي چې نه دی د وړو والا، بیا نه غورځئ راته. چې په دې ګاډۍ باندې زور در کې دومره شته چې دا ته په دې چړیانو باندې ښکته به راویسې؟ نه، نه خېږي، نه خېږي. درنه ګاډۍ کله خېږي، خو نه، هغه خپل کوشش دی هغه کومه. چېرې داسې ما چې بل راته داسې ونه وایي چې یاره دا دله بېکاره دی، پروت دی، دی د هېڅ کار نه دی، نه د دا کولی شي، نه دغه کولی شي، دی هېڅ نه دی. کور دې خپل دی؟ نه، کرۍ ده. دا دې هم کرۍ وه، بر هم کرۍ ده. د کور کرۍ ورکولی کېږي په دې ګاډۍ کې؟ نه، دې کې نه ورکېږي. 2 کسان یې هغه له ورکو. زنانه کار کوي میسیانو سره، هغه سره واخلي څه، زه ما سره 1000 روپۍ 2000 پیدا شي، هغه له ورکم. بابا جان وایي کور مې د کرۍ دی او کور والا مې د میسانو سره مزدوري کوي او زه دلته کې د ګاډۍ مزدوري کوم. دومره زور را پکې نشته، خو بیا هم خپل کوشش کوم، هسې نه چې سبا څوک پیغور راکړي چې دی د کار نه دی. خبر ته دې چې ما ډېر زړه کېږي چې تاسو سره ما ودرېدی، ما ګنټو او خبرې مې سره وکړئ او ټایم را سره نشته، ما پرېږدوئ. ښه، ګرانو کتونکو، زه به نن تاسو ته داسې یو ګاډی ښیم چې په دې ګاډي دی کم تیل څیزي، دی کومه خرچه کوي، او هغه خرچه زما د یو مشر د بدن نه وځي. دا د دې ګاډي ټیر دی چې کمزوری دی ډېر زیاتو، او دا ټول بکس دی. ټول بکس ماما ټول بکس نه کولاویږي زما په خیال. ښه، ټول بکس بند دی. په دې باندې یو ښکلی شعر یې پرې لیکلی دی، وایي ستا د شلېدلې لوپټې تپوس د چا نه وکړم، زما په خپله د اوږې نه چا څادر وړی. واقعي خبر ډېر افسوس شعر یې پرې لیکلی دی. او د دې ګاډي چې کوم ډرایور دی هغه موږ سره موجود دی، هغه سره به خبرې ترې کوو چې دی څنګه په دې ګاډي باندې مزدوري چې وکړي، هغه مزدوري چې دی کور ته ویسي، د دوی پې ګزاره کېږي، او د ګاډی خرچه څومره کوي. نوم دې سره مشره او د کوم ځای اوسېدونکی؟ زما نوم دی خلقداد جي، د کوکړۍ اوسېدونکی یم. سهار راځم، ماپښتن ځم. سهار چې راشي دلته کې یو د چا پته مې د مزدورۍ که څنګه خپل ټیکه دی ده؟ نه جي، الله پاک په مهربانۍ راوځم. چا ته چې رزق مې الله تعالی مقرر کړي، څوک راته وایي چې کار کوم، مزدوري کوم جي، ښه په غیرت. بچي یې څو دي؟ بچي مې مال د الله د 6 دي جي، 3 جنکۍ دي، 3 هلکان دي، واړه دي. د ګاټې واټې پکې څوک شته؟ نه جي، نشته. صرف ته د هغوی کفیل یې؟ د هغوی کفیل یم جي، بلکل. دلته نه چې ته کومه مزدوري وکړې په هغې باندې ستا د بچو پالنه کېږي؟ جو ایله ګزاره پې کېږي، جو خلوص کو دی، نور څه مدن مې نشته دی. دغه د پیټي پنډو کې مزدوري کوم، سهار ځم، ماپښتن ځم، او خوراک څښاک دی، بس. هغه هم خادي ده، بس. مطالبه دې څه ده د حکومت د چارواکو نه؟ کوم چې زموږ مشران دي د هغوی نه څه مطالبه ده؟ جو چې څه یې جوړه دي که نه، څه به غواړو جي. زما مشر وایي که زما حکومت سره څه حق کېږي، خپل حق هم ورته پته نشته، که زما ورسره څه حق کېږي را دې کېږي، نه یې راکړي، زه خپله مزدوري کولی شم. واقعي خبره ده چې زموږ مشران که همت پکې دی او پښتانه دي،
او د خپلو بچو دپاره سهار وختي د بانګونو نه مخکې راپاسي او دا ګاډۍ په زور باندې چلیږي دا تیل نه غواړي نور ګاډي هغوی تیل غواړي سینجي غواړي خو دا ګاډۍ چې کومه دا زما د مشر په زور چلیږي او زما مشر له خدای پاک دومره زور ورکړی چې هغه په دې باندې دومره زور وکړي چې هغه خپلو بچو دپاره حلال رزق خپل کور ته ویسي 20 کالو نه دی دا ګاډۍ چلی او دا ګاډۍ په دغه زور باندې چلیږي د دې تیل چې کوم دی دغه زور دی زور دی وینې راپکې وچکړي جي یقین وکړه خوب نه کېږي دردونه دي سهار مانځه ته نه شو پاسېدی دا ستمونه کېږي دا خارګي راځي د ډېر ستړوانې د ډېر غټ تکلیف نه زړونه خراب کړو د غریبۍ او بېوسۍ د لاسه په دې عمر کې د ګاډۍ مزدورۍ کولو والا زغیبه مشران که ځان د پیغور نه ساتي نو بل طرف ته زموږ حکومتي چارواکي د دوی په دې حال باندې ولې ځان خاموشه کړی دی. صمد انجم پاسون نیوز منګورا سوات.